الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا فمجلس کے ناس ډیر معزز او محترم علماء کرام او د ګرد و نواح نه راغلو مسلمانانو وروڼو، نن چې دلته کې دا کم مجلس جوړ شوی دی د دې نسبت او د دې تعلق د الله جل شانه د عظیم کلام سره دی. عزتمندو زمونږ د ورور محترم قاری عمر علی صاحب ستاسو د محلې د ماشومانو ته د رب کائنات دا عظیم کلام تکمیل ته رسول دی. ګوره د چې دا ټول قرآن پاک دی ماشومانو ته وی نو دا دوا اخرنی سورتونه هم ورته ویلی شو او بیا یې هغو ته دعا په دې باندې هم کولی شوه، خو لیکن نن چې دا کم پروګرام جوړ کړی دی دا د قوم او د ملت سره د مینې محبت هغه اظهار او د قوم سره د احسان معامله وکړله. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله قرآن پاک ختم شي د دې په اختتام کې رب ذوالجلال د خپلو بندگانو دعاګانې قبلوي. نن تاسو چې راجمع په دې مجلس کې به رب ذوالجلال زمونږ او ستاسو دعا قبلوي. او عزتمندو مسلمانانو وروڼو، حدیث مبارک کې راځي چې په داسې مجالسو کې ناسته دا د مومن مسلمان د پاره د معفرت ذریعہ الله جوړي. نه ان شاء الله چې مونږ تاسو د دې مجلس نه پاسو او خپل کورونو تزو د رب ذوالجلال نه امید دي چې مونږ او تاسو به معفور یو. عزتمندو مسلمانانو وروڼو، نور داسې ډیر مجالس به په نظر راغلی وي، په هغه مجلسونو کې به د رب ذوالجلال نافرمانی کیږي، په هغې کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې فعمال کیږي، په هغې کې به د الله او د الله د پیغمبر د بغاوت اوازونه پورته کیږي. لیکن نن چې دا کم مجلس دی دا به زمونږ او ستاسو د پاره د آخرت د نجات ذریعہ الله جوړی. ځکه عزتمند مسلمانانو وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یو د قرآن پاک ناظر احوان بچی دی به په ورځ د قیامت د خپل ځان سره څلور کسان د خاندان جنت ته بوځي. یو د قرآن عالم، یو د قرآن حافظ، دی به د ځان سره لس کسان په ورځ د محشر دا د خپل خاندان الحمدلله جنت ته بوځي. او عزتمند مسلمانانو وروڼو، یو عالم به په ورځ د محشر د اسمان د ستور عمر افراد شفاعت به الله د په وجه باندې کوي، معفرت به الله نصیب کوي. عزتمند دومره لوی مقام او بیا هغه معاشره کې هغه خلق کم چې په مجالسو کې ناسته کوي او دا اعتراض پورته کوي چې د علماو د دې قوم او د ملت د پاره څه کړي دي، نن د هغه قوم ته جواب دی، هغه کس ته جواب ورکوي دا مجلس چې علما کومې ډیوټۍ کوي، نن د هغې رزلټ او نتیجه ستاسو د وړاندې ده. ستاسو بچي الله د قرآن حافظان او د قرآن ناظر احوان بچي وګرځول. عزتمندو مسلمانانو وروڼو، په دې معاشره کې الحمدلله زمونږ او ستاسو دا معاشره او بلکې دا کلهم انسانیت او دا کلهم دنیا دا الله پاک د مختلفو طبقاتو مجموعه ګرځولې ده.
ہر طبقہ پدے معاشرہ کی خپل کردار ادا کئی پدے دا معاشرتی نظام روان دے اورونو کنن زموستا دے معاشرے تا اسلامی معاشرہ وی لکی گی دا مذہب پا بنیاد دے تا مذہبی ملک او مذہبی خلق وی لکی گی نو عزت مندو پدے کی پشور او زور سر دا مذہب او دا دین او دا اسلام کار الحمدللہ روان دے الحمدللہ پدے کی مساجد دی پدے کے مدارس دی پدے کے تبلیغی مراکز دی پدے کے مجاہدین دی پدے کے خانقاہون دی زکا دیتا یو اسلامی معاشرہ وی لکی گی خدای دین کی کدا دین تو تبلیغی مرکز لرکی دا مجاہدین و کردار تینا لرکی مدارس مساجد ختم کے بیاد ملک تا چر ہم اسلامی او اسلامی معاشرہ نوی لکی گی عزت مند مسلمانان رونو نن کا منگو تاسو تا اسلامی ممالکو کے یو اہمیت حاصل لے الحمدللہ پس سخکلنی کال باندے صد پاس 78,000 دا الحمدللہ دی ملک تا دا قرآن حافظان ورکڑی شوی دی عزت مند مسلمانان رونو دے قوم تا صرف سخکل 32,000 دا قوم بچے معلمات عالمانی جوڑی شوی دی الحمدللہ پلکاو دا قرآن علماء کرام دا حدیثنا فارغ شوی دی عزت مندو دا علماء کردار دے پا معاشرہ کے سور لسو کالبات رب پہ جنے دا اللہ قرآن پہ جنے اے عزت مندو نن مسلمانی پہ جنے نن دا یو رب عبادت کے نن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دا خاتم النبیین منے دا عقیدہ نن دا پا معاشرہ کے چھتا مسلمان متصور کے گے دا علماء کرام و کردار دے پا دے معاشرہ کے عزت مند مسلمانان رونو یاد ساتھی علماء کرام تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کل ہم انبیاء علیہ السلام وارثان ویلی دی ولی عزت مندو یاد ساتھی علماء دغرنگی پا انبیاء پس پروپیگنڈی شوی دی لیکن انبیاء علیہ السلام دا پروپیگنڈ شکار ندی گرزی دلے دا خپل رب تعلیمات قوم ترسولی دی زما دا امت عالم با دا پروپیگنڈ شکار نگرزی دے با قوم او ملت دا رب کائنات وحدانیت او تعلیمات ورکی اگر چھتا با مجلس کی کینی زماس پکا بوے لیکن ستا دا بچینا با دا قرآن حافظ جوڑوم اگر چھتا با دکان کے ناستے پا علماء پس با بکواس کے لیکن ستا دا بچینا با دا قرآن حافظ او عالم الحمدللہ جوڑی گی عزت مند مسلمانان رونو انبیاء علیہ السلام بے گناہ شہیدان کڑی شوی دی بے قصور دخپل وطنونا پا ہجرت باندے مجبور شوی دی زماد امت علماء با دخپل علاقین پا ہجرت مجبوری گی لیکن دخپل دین او دا اسلام کردار با ادا کئی زماد امت علماء با بے گناہ شہیدان کی گی لیکن دوی با دغ شہادتون تنگوری دخپل رب دا قانون تعلیم با دے قوم او دے ملت تکئی عزت مند مسلمانان رونو تاسو اگوری زمانگا استاسو پا دی معاشرہ کی زندگی تیری گی حق ادارے چنن زمان استاد ملک دی اے عزت مند رونو کم خلق چی پا مدارسو باندے اعتراض کے چی مدرسے تس ضرورت تے زمان استاد ملک بغیر دا عدالتی نظام نہ چلے گی زمان استاد ملک بغیر دا مسجد و دا حانقہ و دا مدرسے نہ چلے گی کہ زمان استاد ملک بغیر دا تانے تحصیل نہ چلے گی زمان استاد ملک بغیر دا مدرسے اور دا تعلیمی نظام دا اسلام نہ چلے گی عزت مند مسلمانان رونو نن کتا تا عالم دنیا کی یو شہرت حاصل لے نن دا عصری علوم پا بنیاد ستا پا بین الاقوامی ستا نم خدری نشتا لیکن پا اسلامی تعلیماتو کی ستا پاکستان پا 1 نمبر دے الحمدللہ نن کستا بچے ڈاکٹری تعلیم حاصلی یورپی ممالک تزید تعلیم نشور کولے لیکن کہ بہر ملکن تنن استفتاء ضرورت ملاوی گی اگر خلق تعلیم حاصلی اسلامی اگر ستا ملک تا رجوع کو ستا ملک ترازی دا پا معاشرہ کے دا علماء دا اسلامی کردار دے الحمدللہ عزت مند مسلمانان رونو
زما د ملک ډاکټر زما د قوم سره مخلص نه دی د دې ملک سره مخلص نه دی اگر چې یو عظیمه طبقه ده عزتمندو هغه لکو روپے په دې ملک کې پیدا کوي لیکن هغه نن هم د دې قوم نه ګیلمن دی نن هم د دې ملک نه ګیلمن دی وی پاکستان موږ ته څه راکړل که هغه ته د یورپ ویزه میلو چې ستا په ملک کې ډاکټري نه کوي عزتمندو زما استاد دی قوم اربو کربو روپے دا پا یو جرنل او پا یو کرنل باندے لگی لیکن هغه ننم گیلمن دے ویزد ملک سرا وفادارم او ملک ما تا حس را نکڑل اگا چی کل دا دیزین ریٹیرمنٹ واخلی استا پا ملک زندگی نتے رہی هغه یورپی ممالکو تا منتقل کی گی ازما دا خور سرا وفادار ندے ستاو زما دا ملک پا عظیمہ کورسے چناستی چیف جسٹس اغل اول پا دے ملک کے دا دے ملک دا وفادارے قسمون و قرآنون خوری خو لیکن کلا چی دا ملک نا او زما استاد دا کورسے نا حقا یاد ساتی ختم کریشی اگا پینشن واخلی وی ما تا دے ملک حس عزت رانکا استا پا ملک نو سیگی حقا یورپی ممالکو تکڑ اخلی او علتا کی خپل زندگی تیرئی عزت مندو تاسو تب یو جرنیل سے ملو نشی چستا پا ملک کی پاتی شوی وی تا تب یو چیف جسٹس ملو نشی چستا دزمکی پا دی خور باندی پاتی شوی دی کہ دا دی خور سا محلس دی دا دی خور سا وفادار دی دا زمان استاد معاشری الحمدللہ علماء کرام دی عزت مند مسلمانان رونو منگو تاسو پا دی معاشرہ کی زندگی تیرو لکشان سوچ و فکر پکار دے چنن پا دے معاشرہ کی دا عالم کردار سدے الحمدللہ کدے ملک دا اسلامی تشکیل ورکڑے شوے دے اسلامی آئین ورکڑے شوے دے دا پا دے معاشرہ کی دا علماء کردار دے او دا تقسیم دی پا علماء کی سوکنے کئی چی دا عالم سیاسی دے او دا غیر سیاسی دے کہ دا انجیوز پا شکل پا مسلمان مسلط کے گے دا دعوت و تبلیغ پا میدان کے بتاتا رکاوٹ جوڑے گم کہ دا جنگ او دا جدال پا میدان کے رازے دا جہاد پا میدان کے بتاتا رکاوٹ جوڑے گم یاد ساتا کہ پا دے ملکے دا جمہوریت پلار رازے دا سیاست پا میدان کے بتاتا رکاوٹ جوڑے گم یاد ساتا ہی کتا دا عیسائی پا شکل ماتا پا نظر رازے تا تا دا حانقہ پا شکل کے پا مقابلہ کے ادرے گم ہر میدان کے با انشاءاللہ ستا مقابلہ کم دا ملک اسلامی دے دا دے ملک آئین اسلامی دے دا دے ملک خور اسلامی دا دے ملک قوم او ملت دا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عاشقان دے الحمدللہ عزت مند مسلمانان رونو دا ملک دا بقا دا پارا دا علماء قربانے دی دا ملک دا آئین دا تحفظ دا پارا دا علماء قربانے دی زلد قوم او دا ملت دا حیا جنگ نن پا بین الاقوامی سطح باندے لڑاو ہم توے عالم سوکر علماء سوکرل علماء استا خور لڑتا بورقی ور پسر کرے علماء استا بچوتا پٹکی ور پسر کرل علماء تا استا زما استا بچوتا فری تعلیمات ور کرل الحمدللہ عزت مند منگتا پدی باندی پخر دے زما پا وجود باندے با جامنوی لیکن دا امریکی غنتی سوپر طاقتون لمشکست ور کرے دے دا آیات ساتی دروس غنتی متکبر قوتون اللہ زمین دوز گرزولی دے عزت مند مسلمانان رونو یاد ساتی زما پخپو با پیزارنی لیکن دا اغا خلق مقابلہ بکوم کم خلق چی زما دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت قانون ختمہ والغواری عزت مند مسلمانان رونو دا دمر وڑی خبری ندی چتنن را پاسی او تا زما دا مدارس و رجسٹریشن ختمائی ستکا دا ملک بقا غواری مدارس باقی بھی کہ مدارس ختمے پر رب ذوالجلال قسم کستا ملک باقی پاتی شی یا با منبر او محراب محفوظ ہوئی یا با اسلامی دفاتر محفوظ ہوئی یا با مدارس مساجد محفوظ ہوئی یا با دا منبر او دا محراب پا کرسی باندی دا علماء وینت ہوئی گی عزت مندو منگتا دخپلو اسلاب و تاریخ معلوم دے عزت مندنان کماؤ تا دین و اسلام را رسید لے دے یاد ساتا پدے کے دا صحابی کرامو وین شامل دے پدے کے دا جناب رسول اللہ مبارک دا سر مبارک وین پا پڑھو کی توئی شوی دے
ما ته دا تاریخ پروت دی چې کلم انقلاب راغلی دی او د انقلاب موخه راغلی ده هغې وینه غوښتې ده او یاد ساته مدارس رجسټریشن به بحال کې ورنه موږ هر قسمه مزاحمت کولو ته تیار یو چرې هم موږ په دې باندې د حکومت وقت دا خبرې منلو ته تیار نه خلک وایي حکومت دا خو داسې دی او داسې دی روره نن راشه زمانه تپوس وکړه چې نن هغه ستا په مذهبي ادارو کمې پابندۍ لګول غواړي زما مدرسه زما جومات دا به د ضلع د کمشنر او د ډپټي کمشنر ماته وي چې کم سړي له د سوره اخلاص قدرې نه ورځي هغه د مونځ فرایض واجباتو نه خبر نه دی زما د رسول الله د تعلیماتو نه خبر نه دی د رب ذوالجلال د کلام نه وابسته او دغه رنګې د هغې نه خبر نه دی هغه به راځي او هغه به زما څه کوي مشري کوي دا چرم نشي کېدی جاهل چرم دا علم رهنمایي نشي کولی جاهل چرم د مدارسو رهنمایي نشي کولی جاهل چر هم زما د جماعت د منبر او د محراب سنبالولو والا نه دی عزتمندو مسلمانانو ورونو دا خبره مې درته ځکه وکړله چې اوسني دور کې موجوده حکومت وقت د تمام مدارسو رجسټریشن منسوخ او ختم کا او نوې مدارس چې جوړه زمانه به تپوس کې یرورا تا سڑک جوړ کړی دی تا نالۍ جوړه کړې ده تا سکول کالج یونیورسټي جوړه کړې ده کې د په قرآن کلام باندې لاس چې تا د معاشرې دپاره د یوې دیني درسګاه تر اوسه پورې انتظام کړی دی تا چرته په دې کلي اے وروره تاسو اتیا کاله ژوند تېر که په دې ارټ کورونو کې حکومت تاسو له په کوم ځای کې اسلامي اداره جوړه کړې ده ما ته ښودلی شئ ته اوس نه رشوې دې ته چې مدرسې دې زما د قوم په 100 او په 100 روپۍ جوړی شي او نن ته راپاسېږي دا په خپل تحویل کې اخلې دا چرم نشي کېدی په دې ستا قرنیکیان ګور ته تللی دي تاسو پوهېږئ که نه او د دې مچو دې قبیل له ګوتې مه وروړئ په رب ذوالجلال قسم چې په کمیسونو کې به در نه در ننوځي د ټکونو ځای به معلوم نه چې ټک مې د کم ځای نه وخوړه لاړ چې دا د خپلو آقاګانو د امریکا نه تپوس وکړه لاړ چې دا د خپل آقاګانو د یورپ ممالکو نه تپوس وکړه چې په دې ملک اسلامي نظام والا او د رب ذوالجلال په قانون زندګۍ تېرولو والا څنګه خلک دی د دې پټکي دی ولته مه ګوره په دې کې رب ذوالجلال د فرعون ښکرې ماتې کړې دي د دې پټکي په ول کې رب ذوالجلال د نمرود غوندې هستی میټو کړې دي په دې کې د ابو جهل او د ابی غوندې خلک الله نیست او نابود ګرځولي دي د دې پټکي په ول کې رب ذوالجلال د یورپي ممالکو په شان د یورپ او دغه رنګې د امریکا او د روس هغه نظام تس نس ګرځولی دی که نه دی ګرځولی عزتمندو مسلمانانو ورونو یاد ساتئ چرې هم موږ دې خبرو منلو ته تیار نه یو تاسو پوهېږئ که نه موږ چرې هم د دوی د خبرو منلو ته تیار نه یو دا اسلامي معاشره ده دا اسلامي ملک دی د دې ملک آئین اسلامي دی او په اسلام به هغه سړی پوهېږي کم سړی چې تعلیمات د اسلام حاصل کړی دی یروره چې کم سړی 20 کاله په یورپ کې تیر کړي هغه نن هم په دې ملک کې د امریکې مدح وایي یاره نظام د امریکې وایا ته د اسلامي نظام نه خبر نه تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ ته د خپل ملک نه مفادات حاصلې او مدح د یورپ تم لعنت او ستا په دې نظریه باندې شه تاسو پوهېږئ چېرته مې اورېدلي دي که نه دي اورېدلي دا غوړ چې کله راشي که نه یاره جی نظام د امریکې وایا نظام د یورپي نظام وایا ته څه خبرې د اسلامي نظام نه که زما د تاڼې د کورسۍ باندې د ایسیچو په ځای باندې زما د علاقې مفتیان کېناستل او یاد ساته د جج په کورسۍ زما شیخ الحدیث قاضي قضات په حیثیت کېناستل زما د ملک صدر او وزیر اعظم د مدرسې امام جوړ شو بیا به زه نر هغه سړی وګڼم چې د مسلمان عزت ته لاس ور واچوي زه به هغه سړی نر وګڼم چې د بل مسلمان غلا وکړي زه به ومنم چې هغه بېګناه قبل اقدام وکړي بیا به د هغه ټیم خبرې وي عزتمندو مسلمانانو ورونو دا دومره ایزي ما اخلي اکثر وي مولیانو څوک تا مولا له ورکړي څه دي تاسو پوهېږئ که نه هلکه نظام چې د کم ځای نه درستېږي
دا هغه نظام دا هغه ټیکېدو د ځای واګي مال راکا بالکل بیا ته ګیلمانه وکړه اے رورا مرسته به کوې د هغه خلکو کم چې د اسلام خلاف دي او بیا را پاسېږي تا دا ملک دې په مخه ملا څه وکړه ملا څه وکړه تا ملا له څه کړي دي تا د ملا په کوم ځای کې یاره جي کو به خو که نه یاره جي بس موږ تا زرۍ خو څه ویلي نه شو که نه څه نه شو ویلی په میدان کې دغه خلکو ته الحمدلله په سترګو کې سترګې چا ورکړي دي د خپل کور مالک نه دی ستا د جماعت امام دی لیکن باطل قوت تسیسے دیوار بند کر ولاړ دی الحمدلله منئ که نه منئ عزتمندو مسلمانانو رونو بیا ته عالم څه وکړل علماء عزتمندو زما ستا حیا محفوظه کړې ده علماء زما ستا لور ته برقه ور په سر کړله ورنه نن یو داسې بربند نظام روان دی یو داسې سوچ او فکر ورکول کېږي چې زما معاشره دا د اسلامي نه په سیکولر باندې بدله کړي بله ورځ یو کړشپ جرنیل چې د دې ملک ټول عمر د یورپي ممالکو مال او دولت والے دی هغه کینی وي مدارس ختم کې نظام به ټیک شي په دې سپیمو کې به درته د قصابانو هغه زنځیرونه واچوم ته مدرسې ته نږدې راشه بیا به په خوند پوه شي دا د خولې خبرې نه دي په میدان کې تا زما کردار لیدلی دی او تا د دې ملک ارباو کې ارباو روپۍ والی یو انچ ځمکه د پاکستان له نه ده نیولې الحمدلله که سرحدات محفوظ دي دا د علماو د برکته محفوظ دي که داسې نه ده چې زه وجلې کېږم ته به په سهولت ژوند نه تېری که زما بچی وجلې کېږي ستا بچی به قتلېږي که زه په جیل کې اچولی کېږم ته به زمین برې من د آئین ما تحت کو ما ته آئین حق اسلامی را کړی دی دا ملک اسلامی دی خو کته د اسلام نه او د آئین نه خپې وباسې بیا به زمانه ګیله نه کوي هلکه بیا د ګیلې حق جوړېږي ګیلې به بیا نه کوي رورا من اوسم پر امن خلق مخکم پر امن خلق بیا بم پر امن خلق نن بیا هم التجا کو چې زمونږ د مدارسو رجسټریشن دی بحال کی صدیقی بحال لکی بس من دی نجوی نچیڑو ملنگو کو من خپل کار تا پریدا ایت بی حیاء عدد زیورپی ممالکو تا التا کوا آیا شانے ستا با یو سوکالی پا دی ملکی او زمان پا دی ملکی خخیدرم دیو جوندم دیو بقام دا پا دی ملک زیاد زخ پکیگم دا دی ملک عزت ناموس دا پا ما دا خپل زان زیاد عزتمند او گران دے عزتمند مسلمانانو رونو یاد ساتی آخری خبر کوم اللہ جل شانہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پا دنیا کے دا آغی رشتون تپو سر ادرے گئی المرء مع من احب چھ پورز دا قیامت با دا آغا خلقو پا سب کی ولاڑی اے رونو منگ ٹول دا خواخو چھ دا رشتون خلقو سر ادرے گو کنا خواخو کنا خواخو پا ایمانی وی رشتون حلق پر معاشرہ کی کم خلق دے یرونو یاد ساتی اسے نجی پورز دا مخشر دا آغا خلقو پا سپونو کی ولالی دا چاپ زمچ دا شیح حسن جان وین قرص پرتا دا اسے نجی پورز دا مخشر دا آغا خلقو پا سپونو کی ولالی دا چاپ زمچ دا مفتی شامزے وین قرص پرتا دا اسے نجی پورز دا مخشر دا آغا خلقو پا سپونو کی ولالی دا کمو خلقو پا زمچ دا شیح عدلحان سے وین قرص پرتا دا اسے نجی پورز دا مخشر دا آغا خلقو پا سب کی ولالی دا کمو خلقو پا زمہ چی دا ڈمڈولی دا معشوم طالبانو وینی زوی او قطرے قرص پرتیوی اسے نجی پورز دا مخشر دا آغا خلقو پا سب کی ولالی دا کم خلقو پا ذمہ باندے چھے دا یاد ساتر الال مسجد و دا جامعہ حفظہ دا بی گناہ طالبان و طالباتو وین قرص پرتیوی اسنا چھے پورز دا مخشر دا آغا خلقو پا سب کے ولاری دا کم خلقو پا ذمہ چھے دا دارالعلوم زبیری وین قرص پرتیوی دا آغا خلقو دا ڈالو نزان اس آتی من دا یو معشوم طالب علم یوی سلگے ماف کولو تا تیار نیو پورز دا مخشر با اتل الزرق کائنات او قومون والاری در رب ذوالجلال پا دربار کے با زستا گریوان کلاس اچوم ما تا با بی گناہ دا یو طالب دا سلگے حساب کتاب راکے من یوی اوخ کے ماپ کولت تیار نیو نن تال اللہ قوت در کردے لیکن پورز دا قیمت با قوت او طاقت
زما د رب وی د رب ذوالجلال په ذات قسم چې د الله په دربار کې با د یوې سلګۍ حساب کتاب غواړو که به نه به غواړو تا چې مونږ څومره دردولی یو د دغه درد تپوس دا به د رب ذوالجلال په دربار کې تا نه کوم. الله دې زموږ ستاسو په حال رحم وکړي. علما ډېر ناصحوي به بیانات کوي، ما دا یو څو خبرې ماته ګوډې وکړې. الله دې د صحیح عمل کو توفیق نصیب.